زمونږ د دې فاني زندګۍ مهلت چې کوم الله جل شانه مونږ لرا کړی دی چې مونږ پکې خپل رب رضا کو، خپل رب سره پکې مینه وکړو، هغه مهلت ډېر تیزی سره ختمېدو والا دی. مرګ طرف ته د خپل آخرت زندګۍ طرف ته په تیزی سره روان یو، خو زندګي مو تر اوسه پورې په غفلت کې ده. نو د الله جل شانه مینه لا حاصله شو، نه مو د الله جل شانه عبادت وکړو. ټول ملګري لږ وخت دپاره د خپل مرګ باره کې سوچ وکړئ چې الله جل شانه ما لکه مهلت را کړی و، هغه مهلت ختم شو، د مرګ فرشته مخې ته راغله، اوس زما روح قبض کوي، زما د وجود نه روح وویستو، اوس خپل رب ته نه د توبه ویستی شو، نه د خپل رب څخه عبادت کولی شو. هغه قیمتي وخت لاړ او ختم شو. زما د خپل کور خلک زما د کور نه زما د ویستلو بندوبستونه کوي. زه په تخته باندې واچولم، زما نه کپړې وویستې، اوس ماله غسل راکړي. غسل راکوونکی مې کله یو خواړی کله مې بل خواړی. د غسل نه پسې زه په کټ کې واچولم، مقبرې طرف ته روان کړم. د کلي په دې کوڅو کې زه به څومره غفلت سره ګرځېدم، څومره کبر سره به ګرځېدم. نن مې په آخري ځل باندې د خپل کلي په کوڅو باندې تېری. زه یې مقبرې ته ورسولم، اوس ما باندې د جنازې لمونځ کوي. مسلمانان درونه مې خپل رب ته پیش کوي چې ای الله دا ګنهګار بنده در روان دی، ته پرې رحم وکړي. جنازې نه پسې زه لحد طرف ته روان کړم، لحد کې کېښودلم، تختې را پسې بندې کړې، ډېرې خاورې را باندې را واچولې. زه به وخت په وخت دغه شان قبرونه به مې لیدل، خو دا مې سوچ کې هم نه راتله چې یو ورځ به زه هم د دغه ډېرې خاورو لاندې پروت یم. لږ ساعت را سره نږدې ملګري خپل خپلوان ولاړو، اخر کې راناغیم ټول لاړل. لږ وخت پس څه ګورم یو دوه نامانوسه چهرې زما مخې ته راغی. هغې ما نه څه پوښتنې کوي، آیا زه به هغې ته د پوښتنو صحیح جواب ورکړی شم؟ د حشر میدان به د خپل محبوب الله مخې ته به ولاړې، الله به رانه پوښتنه کوي ای زما بنده تاله مې ځواني درکړې وه، ځواني دې څنګه تېره کړه، مال دې څنګه ګټلی و، څنګه دې خرڅ کولو. خپل محبوب الله ته څنګه جواب